زمنګ استاسو قرآن حکیم آغا کتاب چې کوم باندې د پورا دنیا مسلمانانو ایمان راوړی دی د هغه قرآن حکیم به حرمتي یو کافر ملک کړی دا منګه مسلمانان چې زمنګ د ایمان جذبه ده منګ دا مطالبه کو دی کافرونه چې اے کافرو تاسو دهشتګرد یای اے انګریزانو تاسو دهشتګرد یای تاسو فساد برپا کولو والا یای مسلمان امن پسند دی اسلام درس د امن ورکي ایمان درس د امن ورکي قرآن درس د امن ورکي خو چې تاسو اے یهود او نصارو دغه امن او دغه اسلام والا مذهب چې تاسو هغه چیلنج کوئ مسلمان الحمدلله په دې کې د صحابه کرامو بچي ژوند دي په دې کې د خالد بن ولید هغه بچي ژوند دي موږ مسلمانان حکومت پر قرآن کی بے حرمتی منګه مسلمانان الحمدلله دا ایمان لرو دا جذبه لرو چې هغه صحابه کرام چې د قرآن د حفاظت لپاره هغوی خپل تن من دل قرباني ورکړې وه نن انشاءالله موږ مسلمانان هم د خپل د ایمان د خپل د قرآن حکیم د خپل د ناموس رسالت د خپل د ناموس صحابه د تحفظ قرآن لپاره هر یو مسلمان د خپل د سر قرباني ورکړو ته تیار دی انشاءالله او دا زمونږ ایمان دی موږ چېرته د خپل قرآن بې حرمتي نشو برداشت کولی دا د یو پارټۍ خبره نه ده دا د هر مسلمان خبره ده دا د هر مسلمان د ایمان جذبه ده سویډنه واوره پاکستان حکومت واوره چې تر څو پورې دغه لعنتي ته تا سزا نه ورکړي تا خپل سفیر واپس غوښتلی او پاکستان حکومت تر کومې دا سفیر جلا وطن کړلی تر هغې به زموږ د احتجاج جاري وي موږ د خپل قرآن د عظمت لپاره هر قربانۍ ته تیار یو هر مسلمان هر کلمه گو انشاءالله دا د هغه ایماني جذبه او غیرت دی چې موږ به د خپل د ایمان د خپل د قرآن د تحفظ لپاره انشاءالله هر وخت کې هر آن او هر ساعت کې تیار یو د خپل مشرانو د حکم د خون د لاندې د خپل مشرانو په قیادت کې چې کوم حکم موږ ته زموږ مشران کوي انشاءالله موږ به درستو کېږو نه زموږ دا ایمان دی دا زموږ جذبه ده سبیلنا الجهاد سبیلنا طریقنا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.